بسم الله الرحمن الرحیم. تیسیر مصطلح الحدیث ولا سبق نمبر 29 کې نن د مردود ولا کوم قسمونو بسبب طعن فی الراوی څلورم قسم معروف حدیث ته. تعریفه لغة هو اسم مفعول من عرف يعرف. اسم مفعول سے عدد عرف يعرفون. اصطلاحا دی معروف معنا د ما رواه الثقة مخالفا لما رواه الضعیف. معروف حدیث دی تیل شي چې ثقه روي وي یو روایت بیان کی هغه روایت د هغه روایت مخالف چې کوم ضعیف روایت کړی او ازي کی خبره تیر شي د منکر په باره کې چې یو روي وي هغه روایت ذکر کی په خپل باندې ضعیف وي د ثقه خلاف وي نو منکر خلاف حدیث شولو معروف شولو. فهو بهذا المعنى مقابل للمنكر. دا منکر مقابل شو او بتغيير او بتعبير ادق یلاغون دقیق تعبیر سره وایا چې هو مقابل لتعريف المنكر الذي اعتمده الحافظ ابن حجر. دا د اغ تعریف مقابل او ضد شو چې کوم تعریف باندې حافظ صاحب اعتماد کړی دی. مثاله اما مثاله فهو المثال الثاني الذي مر في نوع المنكر. او منکر لکه څنګه دوه مثال یې صدر کړو ابن ابي حاتم طریق نه چې کوم سند راغلی من اقام الصلاه و الزکات اخر کې وقر الضيف دخل الجنه مغه مثال جوړیږي. المثال الثاني الذي مر في نوع المنكر وهو من اقام الصلاه واتى الزكاه وحج البيت وصام وقر الضيف دخل الجنه لكن من طريق الثقات الذين رووه موقوفا. دغه خلکو په سند سره چې مضبوط ثقه دي او موقوف نقل کړی د علی ابن عباس باندې ای انه من کلام ابن عباس. د ابن عباس سے کلام ده وليس من کلام النبي صلی الله علیه وسلم. د پیغمبر اسلام خبره نه ده. وهو عكس روایت حبیب الذي رواه مرفوعا. دا روایت عکس شو لان ابن ابي حاتم قال بعد ان ساق حديث حبيب المرفوع چې کله ابن ابي حاتم د حبیب ول حدیث ذکر کړو نقل کو غنه باندې به ویلیو کنه چې هو منکرن چې دا منکر ویلی لان غیر من الثقات رواه عن ابي اسحاق موقوفا چې نور کم ثقه حضرات دي هغه دی ابو اسحاق نه دا حدیث موقوف ذکر کړی دی. وهو المعروف او دا معروف شو. نمبر 5 مستر قسم د الشاذ. د شاذ خلاف حدیث شي محفوظ تیر شي په وجه ذکر کو الشاذ والمحفوظ. تعریف الشاذ. د شاذ تعریف دا د اسم فاعل. د شاذ دا د اسم فاعل صيغه ده من شذ. شذ معنا دا د چې په معنا انفرد دا کس بیل شو شذوذ اختیار کو تفرد. فالشاذ معناه شاذ معنا دا شو المنفرد عن الجمهور چې جمهور نه شي بیل منفرد وي. اصطلاحا دی تعریف تا ما رواه المقبول مخالفا لمن هو اولا منه. چې مقبول روي یو روایت بیان کی کنه او مخالف دی هغه چانه چې هغه د دینه اولا اعلی درجه ولا کسوي. شرح التعریف. المقبول مقبول چته لشي هو العدل الذي هغه عدل روي تل شي تم ضبطه تم ضبط مکمل ثابت وي. او العدل الذي خف ضبط یا عدل تل شي چې ضبط کې خفت وي کامل الضبط نه بلکې خفیف ناقص الضبط وي. والذي هو اولا منه چې کوم دینه اولاوي چې کوم دینه اولای به هغه کس وی کنه چې هغه ول ضبط خوي دینه ارجح وي. هو الراوي الذي يكون ارجح منه چې هغه دغه نه بهتر وي ویلی لمزید ضبطنا ولا ضبط زیات او کثرت عدد عدد پکې ډیر وي او غیر ذلك من وجوه الترجیحات. د ترجیح ول نوري سوره وجدي کناغه موجودی په کس کې نه کوم کس چې دینه اولا شو کنه د شاذ مخالف شو د کومي چې لاندې ته تندي تل شي شاذ. هذا یو خدا خبره شو دینه سیوا قد اختلف العلماء في تعريف الاقوال المتعدده. د شاذ په تعریف کې علما او نورو اقوال ذکر کړ دي لکن هذا التعريف هو الذي اختاره الحافظ ابن حجر رحمه الله. لیکن هغه تعریف چې حافظ صاحب اختیار کړ دی هغه دا وقال انه المعتمد
فی تعریف الشاذ بحسب الاصطلاح. اصطلاح په اعتبار سره د شاذ ولده تعریف به ډېر معتمد ده، ډېر بهتر ده، قابل اعتماد ده. خو اوس دا خبره کې چیرې د تاسو دا خبره که شاذ حدیث دا معنی د شذوذ پکې راشي. د شذوذ څه شي کې واقع کېږي؟ سند کې وي که متن کې وي. دلته یې چې این یقع الشذوذ، یې چې یقع الشذوذ فی السند کما یقع فی المتن ایضا. څنګه متن کې شذوذ رسیده شي ته سند کې راتلی شي. مثال الشذوذ فی السند، هغه مثال در کې چې په سند کې شذوذ وي هغه دا حدیث ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه، دو کتابونو دا روایت کړی ده من طریق ابن عیینه عن عمرو بن دینار عن عوسجة عن ابن عباس ان رجل توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا الا مولا هو اعتقه. یو کس پیغمبر صلی زمانه کې وفات شو، وارث نه و سوا د آزاد کړ د غلام نه. اوس دې ته وګورئ وتابع ابن عیینه علی وصله ابن جریج وغیره. ابن عیینه سره نورو کسانو متابعت کړ د ابن جریج وغیره، خو د دو مخالفت چا کړ د وخالف محمد بن زید، حماد صاحب مخالفت کړ دی پرواه عن عمرو بن دینار عن عوسجة، د عمرو بن دینار عن عوسجة نه نقل کړه ده. ولم يذكر ابن عباس، ابن عباس ذکر نه ده کړه. والذي قال ابو حاتم رحم الله، ابو حاتم صاحب وايي المحفوظ حدیث ابن عیینه، دی ابن عیینه ولا حدیث محفوظ ده. په دې کې په حماد بن زید من اهل العدالة والضبط، په دې کې حماد بن زید راغله ده، او حماد دا هغه کس ته چې عادله د ضابطه د اهل العدل اهل الضبط کې داخل ده. ومع ذلك دي سراسر ولا وجه ترجیح شته ده. فقد رجح ابو حاتم روایت من هم اکثر عددا منه، چې د چا ولا عدد زیات دی هغه له روایت ترجیح ورکړه ده. مثال الشذوذ په المتن، متن کې شذوذ راشي دی هغه مثال ما رواه ابو داود الترمذي من حديث عبد الواحد بن زياد. عبد الواحد بن زياد ولا حدیث کوم ترمذی ابو داود نقل کړه ده عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا اذا صلى احدكم الفجر فليضطجع عن يمينه. کله سړی سبعی منځو کې بیا د پخې طرف باندې لږ سملي. سنتو نه بعد پیغمبر علیه الصلاة والسلام د شیطه کولو ځکه چې ټوله شپه به عبادت وغیره وکړل. خو د عامو خلکو دپاره څنګه دا حکم شو؟ نو قال البيهقي رحمه الله، بيهقي سیوی چې خالف عبد الواحد العدد الكثير، عبد الواحد د ډیر عدد کثیر مخالفت کړه د په هذا په دې حدیث کې. فإن الناس انما رووه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، چې دا د پیغمبر علیه السلام یو فعل ده کنه، لا من قولی قول نه ده. وانفرد عبد الواحد من بین ثقات اصحاب الاعمش بهذا اللفظ، نه دی اعمش ولسمره شاګردان دي دغه په ثقه حضرات مانس کې عبد الواحد په دې حدیث کې انفراد کړ د بیل ده منفرد ده، نه دا شاذ شول. المحفوظ، اوس محفوظ شته چې دا شاذ مخالف وي. هذا ويقابل الشاذ، دا د شاذ مخالف وي مقابل المحفوظ، وهو ما رواه الاوثق مخالفا لروايه الثقه، چې روي ثقه بلته نه زیات ثقه هغه ته اسم تفضیل صيغه به استعمالي اوثق. اوثق د ثقه مخالفتو کې د ثقه حدیث ته به چیل شي محفوظ یل شي. ومثاله هو المثالان المذکوران، هغه دوه مثالونه چې کوم ذکر شول په نوع الشاذ، لکن من طریق الاوثق خدا حدیثونه چې کله د اوثق په سند سره راشي بیا ته محفوظ یل شي، کله د ثقه په سند سره راشي بیا ته شاذ یل شي. حکم الشاذ والمحفوظ، د محفوظ او د شاذ ولا حکم. من المعلوم دا خو واضح ده چې ان الشاذ حدیث مردود، شاذ حدیث علما استدلال وغیره ونه نه کوي. اما المحفوظ فهو حدیث مقبول، چې د کوم محفوظ حدیث دا علما حدیث قبلی استدلال استخراج استنباط وغیره نه کوي.